اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زیارت النبی صلی الله علیه وسلم. د حج او د عمرې خبره ختمه شوه. اوس دلته نه زیارت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې له چې ځي هغه منظر او هغه خبرې درته کوي. دا خبره بنیادی طور اسې یاده کړئ چې د اهل سنت والجماعت په نسب باندې یو کس چې ځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاصې روزې مبارکې په نیت باندې زیارت لدی چې دې ځای نه سفر کوي او خاص د روزې نیت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا صحیح دی او افضل عبادت د خو غوره هېڅ دغه پکې نشته. که څوک د دې اختلاف کوي نو باسې زیاتې کوي، اگر که لوی خلک یې لکه علامه ابن تیمیه وغیره. نو د هغې تا ته څه خبرې کوي دی مصنف رحمه الله. نو دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. چې د طبرانی شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زیارت وکړه زما د قبر، یعنی زما قبر لراغی نو هغه باندې زما شفاعت د هغه دپاره دا څه شي شو لازم شو. بیا وقال النبی صلی الله علیه وسلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حج وکړو او زما زیارت لرانغی نو فقد جفانی د ما سره بې وفایي وکړله. دا هم د طبراني شریف حدیث دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې وفایي نه ده پکار، وفا پکار. اوس دې درته وایي د زیارت دې کې اوږد تفصیل دی څه دي او څه نه دي، خو کتاب والا چې کومه مسله کوي نو دی وایي زیارت قبر النبی صلی الله علیه وسلم، وایي زیارت د قبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم من افضل المندوبات، دا د بهترینو د غوړو مستحباتو نه دي. د څه نه؟ د غوړو مستحباتو نه دي. د چا؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک زیارت کول. صحیح شو؟ فمن وفقه الله تعالی للحج فليذهب الى المدینة المنوره. وی چاله چې الله رب العزت توفیق ورکو او د حج وکړو فليذهب الى المدینة المنوره، نو بس دې لاړ شي صدا مدینه منوره ته. الله دې بار بار بوزي. بعد الفراغ پس د فراغ تیانه د فارغیدون من الحج د سنه د حج نه چې کله د حج نه فارغ شي نو بیا دې سره لړ شي، بیا د دواړو جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکې د لړ شي. او یا که داسې نه روان دې لړ شي د هغې په نیت ډایرکټ لړ شي، او قبله لزیارت النبی صلی الله علیه وسلم، یا دې روان دې لړ شي د نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک له د هغې روضې مبارکې لره چې کله ځي نو څه به کوي، داسې به شاړ شابړ نه ورځي، ګډ وډ به نه ورځي، د بېادبۍ حالت کې به نه ورځي. د دې وجې چې د خدای نه سوال کوي نو سوال به کوي څه به کوي، خدای پاکه د حرمینو شریفینو سعادت را نصیب کی او سره د ادب او احترام سره د ادب او احترام. صحیح شو؟ ځکه هلته چې درنه معمولي بې ادبي وشوه نو ټول عمل دې تباه او برباد شي، ټول عمل الله هم دې د خالد نه وساتي. نو فرمای دا مصنف رحمه الله وی وليكثر من الصلاة والسلام علیه، او زیاتوالی دیو کی د صلات او د سلام نه پچا باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود دې ډېر زیات وي، صلات او سلام دی وی علیه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیب نیته لها رسو د نیت د دنه چې د دې دغه سفر د پاره نیت وکړو، د څه لپاره چې نیت وکړو د دغه نه پس دې څه وکړي بیا د ډېر درود وایي بس دی له دې بیا زور ورکړي، بیا د څه له زور ورکړي درود پاک له دې زور بار بار دی صلی الله علیه وسلم، یا دی اللهم صل درود ابراهیمی وایي، درود قادری دی وایي، بل دی وایي، بل دی وایي، بل دی وایي. صحیح شو؟ فاذا وصل الى المدینة المنوره، بس کله چې ورورسیږي یو ځای شي کوم ځای ته لړ شي مدینې منورې ته، نو
داسې به نه کوي چې دا د ګډ وډو په بس ډایرکټ په مسجد نبوي باندې ورمنډه کړي. نه بې ادبي به نه کوي، لړ به شي، خپل ځای کې به آرام وکړي، خو ښکلی غسل به وکړي، ښه د زړه چې داسې نه وي چې هلته بیا په مسجد نبوي کې ستړي. نه په بلډینګ کې د خیر د آرام وکړي چې ښه په سړه سي نه شي. نو ځکه هسې نه چې بیا په هلته بې بوج را نه شي، عبادت یې ټول ګډوډ نه شي. نو څه وکړي؟ اول دې لړ شي، فلیغتسل، غسل دې وکړي. څه دې وکړي؟ بس غسل دې وکړي. ولیتطیب، او خوشبویي دې ولګوي، مزېداره خوشبویي دې ولګوي. صحیح شو؟ ولیلبس احسن ثیابه، او څه دې وکړي؟ ښکلې مزېدارې جامې دې واچوي. ودرېدو که نوې جامې نوې دې واچوي، سپینې وي ډېرې بهترې دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سپینې یعنې ډېرې خوښې د حدیث مفهوم کې راځي. نو د سپین ښکلې جامې دې واچوي. صحیح شو؟ تعظیما، د څه د وجې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د عزت د وجې. للقدوم علی النبي صلی الله علیه وسلم، د وجې په مخامخ کېدو په چا باندې؟ ورتلو مخامخ کېدو په چا باندې؟ په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې. ولیدخل، نو اول دې داخل شي. ولیدخل اول المسجد النبویه، مسجد النبویه الشریفه صلی الله علیه وسلم، اول دې داخل شي مسجد نبوي ته. بل خوا اوتر بوتر یو خوا بل خوا دې نه ځي. ودرېدو چېرته داخل شي؟ اول دې مدینې منورې کې مسجد نبوي ته بیا داخل شي. خو څنګه؟ متواضعا بالسکینة، پس سره په عاجزۍ سره، او پس سره په سکون او آرام سره. د دې وجې یو عالم لیکلی دی، دغه کې خبر را نقل د پیزان روضة النبی صلی الله علیه وسلم، هغې کې وایي چې خلک د پیزار له داسې کړس ورکړي مسجد نبوي نه چې روضې وغورځوي. وایي یو لوی بزرګ کولی لیکلي وي، هغه وایي چې کاش زما وس رسېدی چې زه د پیزار په دغه ځای کې ملاس وي چې دا پیزار دي زما د پاسه راویشتې وي، کړس یې نه وي کړی، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې له اوازه نه وي تللی. ډېر په ادب او احترام، ځکه یو پیره مور بیبي چې ده زموږ د مؤمنانو مسلمانانو مور عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما، هغه کور تشریف فرماوه چا چې دی هغې میخ ټاکو غالبا مسجد نبوي کې، یا دروازې سمولي وغیره. نو هغه ورله وایي چې دا څوک دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تکلیف ورکړي؟ څوک دی چې نبی کریم؟ نو د دې وجې ډېر په ادب او احترام سره، ځکه نبی که زمونږ خو دا ایمان دی، عقیده ده، زمونږ خو عقیده ده که نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې ژوندی دی. الحمدلله. صحیح شو؟ متواضعا بالسکینة، په عاجزۍ سره، په تواضع سره، والوقار، او په وقار سره. وليصلي رکعتین تحیة المسجد، او 2 رکعته مونځ د تحیة المسجد اول وکړي. چې څنګه داخل شي اول دې څه وکړي؟ 2 رکعته تحیة المسجد دې وکړي. بیا ولیدعو بما شاء، او دعا دې وغواړي څنګه چې خوښوي، په څه سره چې خوښوي، څنګه یې خوښوي. ثم ليتوجه الى القبر الشريف، نو چې دعا وغواړي، بلکې دعا کې دې دا وغواړي د الله رب العزت نه چې خدای پاکه ما له توفیق راکړي چې د دې ځای د آداب او د احترام خیال وساتم. صحیح شو؟ الله نه به ډېر زیات غواړي. الله دې را نصیب کړي. الله آتے ہے وہی دغه ولاسي وای بریل ولاتے ہے وہی جن کو سرکار بلاتا ہے، سرکار کے محفل کو سرکار سجاتا ہے. الله نوغي وای کنه او دا خدام دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات موږ مور او پلار ټول دې ته الله قربان کی. نو ګوره وليصلي زموږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دنیا بس ټوله راغونډه که کنه اسانه ده چې دا ټوله دنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ادا باندې قربان کی کنه، نو بیا هم دا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه ډیره اوچته او زموږ دپاره ډېر زیات تکلیفونه تیر کړل. ثم ليتوجه الى القبر الشريف، بیا دې متوجه شي د څه طرف ته؟ قبر طرف ته. وليقف امامه، او ودې درېږي څه ته؟ مخامخ هغې ته. خاشعا ملتزما حدود الادب، خاشعا یریدونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مخامخ شي، خو یریږي به. څه به کېږي؟ یریږي به په یارې په حالت کې.
ودرېدم ولې ځکه ګوره غالبا مفتي شفیع رحمه الله متعلق لیکلي شوي دي چې هغه وی چې یو بیره زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې مبارکې نه لرې ولاړم څومره لرې ولاړم نو ما زړه کې ډېر یې زه به ورنږدې کېدم خو ډکې به مې را چې شفیع مفتي شفیع ته خو ډېر زیات ګناهګار یې ته خو ډېر زیات ګناهګار یې او هسې نه ته ورنږدې شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف میلو شي د دې وجې یېرېدم ورنږدې کېدی هم نه شم او دې خوا به مې زړه کې را چې هلکه ته خو ډېر زیات ګناهګار یې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځان ته هم نه پرېږدي په دې کې ما ولید حالت کشف را باندې راغی ما ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل وی ای مفتي شفیع وی ته اگر چې زما د جنګلي نه لرې خلکو به هغه جنګلي وي ښکلولې لګیم وی اگر اوس خو نه پرېږدي وی اگر چې ته زما د جنګلي نه لرې خو ته زما زړه ته نږدې د سنتو په وجه باندې چې ته سنت راجمدي کې او دا نور خلک زما څه خوښوي ښکلوي دا جنګلي ښکلوي خو دا زما نه لرې دي ځکه چې دې د سنتو تابعداري نه کوي ښه الله دې راته توفیق راکړي وای 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 نو سبا وکي وليقف امامه خاشعا يريدونکي با ځکه موږ ټول د ګناهونو ډک یو کنه خلیم د ګناهونو ډک د دې وجه شیخ صاحب وي صدیق احمد شیخ صاحب دامت برکات مولا علی پیر صاحب د مون پیر صاحب وي هغه وي دا خبره باقی کوي زه چې کله سلام کوم نو نور خلک به چې سلام کو نور څوک خپل خپل سلام کوي کنه خلک څوک څنګه په کمل په زه چې سلام کوم نو زم یا شفیع المذنبین اے شفاعت کوونکی د ګناهونو د مؤمنانو مونږ ته ځان ګناهګار ښکاري کنه نو مونږ ګناهګار یو صحیح شو نو په یاره په حالت کې به ودرېږي ملتزما حدود الادب چې لازم والی به دې کړي د څه د حدودو د ادب وليسلم لازم به کې بزان باندې د آداب حدونه یعنی آداب به بزان لازمی کې د آداب په خیال ساتي وليسلم او سلام به وي بچا باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وليصلي او درود پاک به وي ثم ليبلغه سلاما من اوصاه بیا به سلام ورور بیا ورته سلام وي د چانه د امتیانو نه ورته سلام وي دا خلکو نه چې سلام وي بار بار او د الله د تلو نصیبه به نه شوي الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي مړه خو زمونږ داسې حل دی که نه کیدای شي چې زمونږ هغه سلام وررسي که نه وایي بچې ثم ليذهب ثانيا الى المسجد النبوي بیا به لاړ شي په دویم ځای نعوذ بالله ثم ليذهب ثانيا الى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بیا په دویم ځل باندې ګوره لومبني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ته سلام وکي بیا به سیدنا ابو بکر الصدیق ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ ته سلام وکي بیا به سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته سلام وکي صحیح شو دې ته به سلام کوي او سلام چې چا ورته ویلي چې بھائی پلانکی د پلانکی زوی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پتا باندې سلام می پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې سلام می پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې سلام وی وليصلي او درود دی وای ماشا سمره چې وليصلي ها بیا ولر شي مسجد نبوي ته او مونږ دی کوي ماشا سمره چې خوخوي نو اصل کې د دواړو د پاره زی درود دی موي بس کې دی نه ته درود وای دغه تلوي عبادت درود هم د مخامخ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکي ته ګوري او بار بار دی سوي درود دی وای 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 وليدعو او دعا به غواړي بما شاء څنګه پس سره چې خوخي په الفاظ بما شاء لنفس څنګه چې ځان د لپاره خوخي سی خوخي ولي والديه او د مور او پلار د لپاره به غواړي وللمسلمین او د مسلمانانو د لپاره د غواړي ولمن اوصاه او د هغه چا د لپاره چا چې ورته وصیت کړي بیزاری کا په دې باندې چې زما د لپاره پکې دعا وغواړه زما سلام د دواړو جهانونو په سردار صلی الله علیه وسلم باندې عرض کا ولینتهز اقامته بالمدینه المنوره الشریفه اے خپل اقامت بدا بس وګرځي په مدینه منوره کې مدینه منوره کې بسیا دی کې بیا
وليجتهد في احیاء الليالي او خو کوشش وکوي په رونولو د شپو کې په مدینه منوره کې چې اوسېږي نو سبا کې شپې چې دی دا رونوه کوشش کوه عبادتونه کوه خوب خو بیا په کلي کې هم کولی شي صحیح شو وفي زيارته صرف دغنا وفي زيارته صلى الله عليه وسلم وبزيارت مبارك د سيد الكونين صلى الله عليه وسلم كلما وجد فرصه کلم چې درته فرصت ملوشي کلم درته وخت ملوشي بس ورزا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزي مبارکه ته ودرېږه سلام کوه کینال تکي درود شریف وای چې کلم درته وخت ملاويږي سکوا کلم چې درته فرصت ملاويږي سکوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت کوه كلما وجد فرصة وليكثر من التسبيح او زیاتوالی دی وکړي او زیاتوالی دی وکړي شي من التسبيح د تسبیحاتنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم والتحلیل لا اله الا الله لا اله الا الله والاستغفار د استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه والتوبه او توبه د الله رب العزت نه غواړه صحیح شو بیا ويستحب له الخروج الى البقيع او د د لپاره دا مستحب دي صحیح او مستحب دي دا لپاره چې دی وزي د بقیع طرف ته د بقیع د مقبره طرف ته مخامخ ورته ده چې هغه ته وروزي ليزور قبور الصحابه د لپاره دي چې زیارت وکي د قبرونو د چا د صحابه کرامو والتابعین او د تابعین لوی بزرگان لوی هسته پکې پرتی والصالحین او د نیکانو بزرگانو اولیاء رضوان الله علیهم اجمعین صحیح الله صحیح ويستحب له او مستحب دي د لپاره ان يصلي الصلوات چې دی منځو کې د هر منځنه پس كلها چې دی وګرځوي دا ټول منځون لره ټول لره په المسجد النبوي پس کې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې چې دی دا ټول منځونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات مبارک کې دا څه شی دا مستحب دي نور د پکیزي لر د مسجد قباء ته د چکروي الته د نفلونو کیو د حج عمره برابر ثواب دي خو چې ترسو په مدینه منوره کې وي نو سدي مستحب داري چې منځونه ټول وګرځوي پس کې مدينة منورة ويستحب له أن يصلي الصلوات كلها في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ما دام بالمدينة المنورة ترسوجي بمدينة منورة وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أو هركلة إرادوك ستا خپل وطن ته کله چې دراتلو اراده وکړي چې دی اوس چې زه د مدینه منورې نه واپس راځم یستحب له ان يودع المسجد مستحب دي د لپاره چې دی الوداع وکړي لړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات مبارک ته هغه کې اخیری الوداعي چې دی اخیری نفلونه وکړي صحیح شو نو ان يودع المسجد بركعتين په دوه رکعاتونو سره د اغینه د دا اغینه دی روزی الوداعی دغه دیو کې يدعو بما شاء دعا دې په دعاګانې دې پکې وغواړي څومره چې خوښه شي ځکه بیا څوک او وياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم او د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر مبارک ته دی راشي ويصلي او درود دی و ډیر زیات درود دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ويسلم علیه وسلم سلام دی بچا باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صحیح ثم يرجع باکیا بیا برا واپسی کوي په جړه سره نو جړه سره چې واپسی کوي نو د یو سو وجوب کوي یو وجه پکې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی چې مدینه منوره چې دا ځان کې خراب خلق نه پریدي دا د ځان نخيري او باسي د حدیث مفهوم د خراب خلک نه پریدي نو ودرې دا چرته ته ګناګار نه د دی وجې د نو باسي تو خواجه صدیقی سے فرمایله الله دې په عمر کې برکت واچي او موږ د ویدل دغه و چې را واپسې وي داسې دې نه دلی کنه
وی لیدلې دې نه دی پته درته نه لګي وي دا چې کله ووینې او بیا را واپسي کې وي داسې به جاړې لکه د ماشومانه چې جاړې څنګه او بل یریږي به ډېر سخت په څه به یریږي په دې به یریږي چې چېرته زما د ګناهونو د وجې دغه حدیث چې کوم دی ما چېرته مدینه منوره نه وباسي هسې نه چې مدینه منوره ما زما د ګناهونو د وجې وباسي زه خیره یم زه څښا پمن یم د ګناهونو ډک یم او مونږ خو یو ټول څنګه خو یو ټول نو چې راواپسي کېده د یو به دغی بله بل بسئ ثم یرجع باکیا بیا به واپسي رجوع به کوي په جړا سره علی فراقه فجداوالي د چا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی فراقه صلی الله علیه وسلم په جداوالي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې یقینا امتی جدایي کیږي نو دا خو ډېر زیات د خفګان ځای دی او چې زړه کې عشق او محبت نو یقینا به جاړي الله رب العزت دې د زیارت راته بار بار سره د ادب او احترام نصیب کړي.